زما سیار خان نامه ده او زه د سنګو سربند اوسېدونکی یم او ټرک آرټ زما کار دی. تاسو په بیک ګراوند کې کتلي او نن دا پېښور کې ایکسپو یو ښایسته یو ایوینټ شروع شوی دی، یو ښایسته پروګرام دی چې بس موږ هم پکې خپل سټال لګولی دی او دا ټول خلک راغلي دي او انجویمنټ کوي او ډېر خوند یې نه اخلي. د هر چا ښایسته ښایسته سټالونه جوړ دي او هر سړي خپل محنت سره خپل کار شو کړی دی، لګیا دی خلکو ته. بس خبره خو دا ده چې زما خپله د خپل کار سره دومره شوق او دومره مینه ده چې هغه اټومیټکلی زه چې څه کوم یو ډېر ښایسته شی ته جوړېږي او د دې ټولو خلکو نه زما دا کار ډېر ډفرنټ دی، نو بس ځکه دا ښایسته دی، هر چا ته ښایسته ښکاري. تقریبا دې باندې یو هفته ما محنت وکړو او دا تقریبا 1.5 लाख روپۍ د دې قیمت جوړ شوی دی زموږ محنت سره او دا یورپ کنټري ته روان دی انشاءالله نږدې. بالکل به تاسو چې څوم درته ښکاري به دا د زړه نه اصل کې زیات شي نه لیډیز دي، لیډیز پرسونه موبایل کورونه د هغې دا څپلې مپلې دی باندې بس ما خپل ټرک آرټ کړی او دا دوی خوښوي او ډېر په شوق کې اخلي. کلاشنکوف خو چې کوم دی دا خو ښه شی نه دی، خو د هغې یو دغه خبره دا ده چې ما دې خلکو ته راشو کړی دی، د هغې دا مطلب دی چې دا د یو لوبو یو مشغوله شی ته ما جوړ کړی دی، هغې باندې ټرک آرټ کار ما کړی دی ځکه ما په دې ځای کې ایښی دی. او بل دا نور چې ټرک دی دا شاته ولاړ دی دا هم چې کوم دی ما جوړ کړی ډېر محنت سره د دې 20,000 روپۍ قیمت دی. کول ته دا پیغام دی چې هر یو هلک چې هر یو کار کې دی هغې خپل کار سره د مینه محبت وساتي، انشاءالله الله تعالی به ورته ښه ورځ ورکوي او خپل کار سره ډېر مینه وکړي او فضول دې نه ګرځي. دا جی زمونږ دلته کې چې کوم دا وومن ایکسپو ده دا دې دپاره ده، د دې مقصد دا دی چې زمونږ کوم بېروزګاره دي یا ینګ جنریشن دي چې هغوی دا پلیټفارم ته راشي او هغوی خپل کانفیډنس شیر کړي. هغې سره سره چې زمونږ څومره فیمیل دي تاسو کو ګورئ نن سبا زمونږ ماشاءالله په فیمیل هم زمونږ میل سره په یو سټیپ کې ولاړ دي، دلته کې زیاتر د فیمیل سټایلز وغیره لګېدلي دي. د دې ایکسپو دا مطلب دی چې هر یو کس روزګار ته روزي، روزګار وکړي، د جاب نه هېڅ هم نه جوړېږي او روزګار وکړي، روزګار حوالې سره کامیابي ډېره زر انسان ته میلاویږي. ته خو زمونږ هم دا میسیج دی چې کوم نوجوانان بېروزګاره وي چې یاره موږ ته څه جاب نشته، نو په پاکستان کې الحمدلله انتهایی ښه روزګارونه دي خو خلک سټیپ نه اخلي، ریسک نه اخلي. د هر یو کامیاب ترین انسان په شا باندې د یو ریسک غټ ریسک پروت وي یا یو ښه استاد وي. نو زمونږ دا هر یو نوجوان دپاره خواست دی او چې هغه بزنس پلیټفارم ته روزي، خپل یو نه نیم یو څیز رومرو کوي او هغه متعارف کړي. زموږ چې کوم دا بزنس دی دې ته افغاني کلچر هم ویلی شي او زموږ د پښتنو هم دا کلچر دی. نن سبا د دې شیز ډېر زبردست ټرینډ دی، موږ په آل پاکستان کې د دې شیز لانچینګ کوو، کوهاټ، کویټه، سند، بلوچستان. نن سبا د دې شیز ډېر یو ښه ټرینډ دی او دې سره موږ ټریډیشنل ته هم دا ورکوو. دا چې کوم دی موږ بهر ملکونو کې هم د دې موږ ته آرډرز راځي او هغه خلکو ته هم موږ دا پرووایډ کوو. د دې یو فینیشنګ دی ویلویټ کې هم راځي، هر یو سیز کې دا موږ په آرډر باندې تیارو، خپل هینډ میډ دي زموږ د دې، موږ سره خپل کاریګران دي او هر یو سیز دا موږ خپل کوو. اصل کې د دې ایکسپو دا مطلب دی چې دلته کې موږ په 50% ډسکاونټ ورکوو. دا هغه ډریسز دي چې کوم موږ په بهر مارکیټ کې په 25-30 هزار روپۍ باندې موږ کسټمر ته ورکوو. آیا په دې وجه ورکوو چې موږ باندې هلته کې غټې کرایانې وي، زموږ یو غټې خرچې وي. دلته کې ایکسپو په دې وجه موږ 50% ډسکاونټ لګوو چې دلته کې موږ هول سیل پرایز باندې ورکوو چې کوم کسټمر راځي، کوم ګیسټ راځي چې هغوی ته فایده میلاو شي. د یو چیز متعارف کولو دواره موږ 50% ډسکاونټ ولګول. मेरा नाम ज़िक्र है और मैं पेशावर में रहती हूँ और आज यहाँ पेशावर एक्सपो में यहाँ हम अपना आर्ट का काम लेके आए हैं। मेरी 17 एज है और मैं यहाँ अपना सारा काम लेके आई हूँ। मैं डिफरेंट काम कर सकती हूँ, लकड़ी के ऊपर काम करती हूँ, पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ, कपड़ों के ऊपर फैब्रिक पेंटिंग करती हूँ, जूतों के ऊपर काम करती हूँ और सारा काम मैं यहाँ अपना एक्सप्लोर करने के लिए लेके आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया, सुबह से अभी तक काफ़ी लोग हमारा स्टॉल विज़िट कर चुके हैं और काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं और काफ़ी सपोर्ट एक दूसरे को ये लोग कर रहे हैं। जी ज़रूर होनी चाहिए। वैसे हम लोग एग्ज़िबिशंस में जाते हैं, सीकॉज वगैरह में भी होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में होता है, लेकिन ये एक्सपो अल्हम्दुलिल्लाह उन एग्ज़िबिशन से काफ़ी बेहतर मैंने पाया है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट से हट के लाइफ को देख सकते हैं, तो वो हमारे काम को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट भी कर रहे हैं।